बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तانو उम्मीद लरम چې تاسو بروک جوړ او خوشاله وي او ژوند په مزو کې دوستانو په خبر نشتراباد نه ډیره زیاته افسوسناک او دردناک واقعیا هم خطه شوی د چې ظالم بدبخت از خپل مور پلا ډیره زیاته بے دردی سره قتل کړی دی ولې قتل کړی دی وجه څه ګناه سره کړی و دوستانو د باره کې ټول معلومات په دې ویډیو کې شریکم او کتا ټول معلومات باندې ځان خبرول غواړم مونږ ویډیو ځان سره تر اخره پورې وګورئ او چې کوم ملګری مونږ په چینل باندې نوی دي هغه د مونږ چینل مخه ځان سره سبسکرایب کی ټلې نشان دی وای تاکي مونږ راتلونکي معلوماتي ویډیو تاسو ته اسانه سم لاوي دوستانو وخت اخري د احساس ختم شوی دی نصیحت اثر ختم شوی دی نن سبا چې چاته نصیحت وکي هغه ځان سره جرم کوي مور پلار خپل سکا زوی ته نصیحت وکړو او هغه سکا زوی خپل وینې دومره لاج وساتلو چې خپل مور پلار مخې سره قتل کړل دوستانو مونږ معاشره کې ظلم او زیاتې د حد پر زیات شوی دی چې مونږ ته او چې مونږ ظلم او زیاتې نه وی کړي مونږ ته سکون نه ملاويږي حضرت حرزه بن نعمان چې کله به قرآن شریف تلاوت کولو نو هغه تلاوت به الله پاک په ټول جنت کې اورولو نو آپ صلی الله علیه و آله وسلم چې معراج باندې نو جنت ته چې فرشتو بوتلو نو آلته د قرآن شریف आवाज راتلو تو آپ صلی الله علیه و آله وسلم فرشتو نه تاسو وکړو چې تاسو څوک دي نو هغه ویل چې آپ صلی الله علیه و آله وسلم یا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دا حرزه بن نعمان دا آپ صلی الله علیه و آله وسلم چې حرزه بن نعمان خو جمع دي نو قرآن شریف تلاوت هغه جنت کې څنګه خلک اوري نو فرشتو وته ویل چې دغه مور داسې خدمت کړې دي اور الله پاک دومره خوشاله شوی دی چې کله دا د قرآن شریف تلاوت کوي نو الله پاک ټول په جنت باندې اوري او دلته مونږ خپل جنت چې د خپل الله سورانو مونږ نه یو ویشي درنده جوړ شوی دی چې مونږ نه خپل وینا ان د محفوظه چا چې په دې دنیا کې راوستي یو هغه نه د محفوظ هغه نصیحت مونږ نه د برداشت هغه نصیحت خو مونږ خېګړې د پرګي هغه نصیحت مونږ ته دې پر نه کوي چې مونږ په دې دنیا باندې خور شو هغه خو دا غواړي چې مونږ چې کوم چیز لیدلې دي چې مونږ ته بچی چې دي هغه دوک ونه ویني ویلي مونږ نه مخکې هغه دوک کتلی وي نو تاسو د هغه ایکسپیرینس نه فایده واخلئ نه کې هغه چې د نصیحت وکړي اور تاسو هغه نصیحت نه اثر وانخلئ اور الټا خپل مور پلار قتل کوي دوستانو دوی ته خو پولیس قرار واقع سزا ورکوي د غزوی ته خو معاشره حساب ته مونږ ته پکار ده چې مونږ خپل بچي اصلاح او تربیت داسې څنګه چې کول پکار څنګه چې اسلام مونږ ته ویلي دي تاکي داسې واقعیات چې کوم چې یو معاشره د برا بدنامي ذریعہ جوړیږي چې هغه واقعیت مونږ په معاشره کې ودرېږي دوستانو دې باره کې تاسو سره دا کمنټ سیکشن کې خپل رائے اظهار ضرور وکړئ والسلام